بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دا قرآن مجید دویم نمبر سورت تے سورة البقرہ. بقرہ وی غواتا او چونکہ پدے کے دا بنی اسرائیلو دا غوا اغا تذکرہ دا اغا پورا قصہ دا مخکرہ روانہ دا نو دے سورت دا زکا سورت البقرہ وی تازو مما اوریدلی کنا وی آلکا دا بنی اسرائیلو غواتے مجوڑا ہویا نو دا اغی بقرے او دا اغی غوا کو وجہ باندے دے دی سورت دا سورت البقرہ نمکے خودو او اگت سورت تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کن پنامد خودے چی بخون کے مہربان دے. الف لام میم اللہ پوئی کی پماند دی حروفو الف لام میم دیتا ہوئی حروف مقطعات پا یسو سورتونو کے پا اول کی دا سے حروف راغلی دی آغیتا ہوئی حروف مقطعات دا دسی حروف تی چی پا دے پمانا باندے اللہ تعالی او دا غا رسول پوئی کی بل سو پہ باقی امت تا دے تعلیم ندے ورکش ہے او باقی امت د دې د تعلیم او د دې په جستجو کې یا کوشش کې د دې په معنا په پوهېدو په کوشش نه منع فرمایلی شوی دی. بس دا د الله او د هغه د رسول په منځ کې څه مکالمه ده یا څه راز دی هغه قیامت په ورځ موږ ته هم پته انشاءالله ولګي. او بعض علماء د دې معنی کړي دي خو هغه صرف د دې لپاره کړي د مقصود د اسانولو لپاره یا چې معنا موږ ته اسانه شي معنی د نږدې کېدو لپاره. نور یقیني طور باندې د دې معنی چې دا هغه الله ته پته ده او الله رسول ته پته ده. ذالک الکتاب دا کتاب چې لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی په دې کې. کوم کتاب؟ دا کتاب دا قرآن مجید. ذالک دا د لری د پاره اسم اشاره د لری د پاره راځي خو د تعظیم په وجه باندې د دې کتاب رتبه غټه ده چون کې نو ځکه ورته د حاصل کتاب په ځای ویل ذالک الکتاب هغه کتاب صحیح ده. نو په دې کې شک نشته. شک په دوه قسمه ده یو خو په نفس کتاب کې چې شک او یو د سامع په فهم کې شک. نو په نفس کتاب د الله تعالی په قرآن کې هیڅ شک نشته ده او کم خلق چې دی نو د هغې په فهم کې شک دی د هغې په فهم کې نقص دی نو د هغه نقص په وجه په هغې کې هغې وایي چې په دې کې شک دی. نو دا د اول نه نفي کوي چې یاره په دې کلام الهي کې په دې قرآن مجید په معنو کې په الفاظو کې هېڅ شک نشته دی. ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب شک نشته دی فیه په دې کې هدن سراسر هدایت دی للمتقین د پرهیزګارو لپاره. مخکې من ته ویلو په سوره فاتحه کې چې طریقې راته ښودلې وه اهدنا الصراط المستقیم وښایه لار مونږ ته نیغه. نو هغه نیغه لار کومه یوه ده؟ نو هغه درته وایه چې هغه نیغه لاره دا را روانه ده دا یوه ده هدن للمتقین چې دا کتاب هدایت دی او دا رهنمایي ده د متقینو دپاره د پرهیزګارو دپاره. بیا وایي چې پرهیزګار کم خلک دی نو د هغې صفات درته بیانوي. الذین پرهیزګار هغه خلق دی الله نه یریدونکي هغه خلق دی یؤمنون بالغیب چې هغې ایمان راوړي په غیبو سره. نو چې څوک یریږي هغه به د اعمالو په جستجو کې هغه به د خپله د ژوند او د زندګۍ د بدلولو په جستجو
جستجو کی او په کوشش کې به چې یاره زما ژوند څنګه بدل شي او زه څنګه متقي جوړ شم نو د هغې خلکو دپاره دا هدایت دی او څوک چاړو کوشش نه کوي او د چا چاړو فکر ورسره نه چې زه متقي جوړ شم جو هغې دپاره بیا دا نه دی صحیح ده که نه وای دا د هغه چا لپاره هدایت دی چې صرف او صرف متقین دي یعنی د تقوا اختیارولو کوشش کوي او بیا تقوا اختیاري څوک نو متقین او هغه صفات بیان کړي دي الذين هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په غیب سره ويقيمون الصلاة او منځونه قائموي ومما رزقناهم او موږ چې څه ورکړي هغوی له رزق ينفقون د هغې نه خرج کوي ګوره د انسان سره درې شیونه تړلی شوي دي د هغې اصل د هغې نه پته لګي یو دا چې د زړه نه چې دی هغه د ایمان کوشش کوي دویم بدني لحاظ سره دریم مالی لحاظ سره نو په دې یو آیت کې درې واړه صورته ذکر کړه الذين يؤمنون بالغیب په غیب باندې ایمان راوړل نو ایمان تعلق د زړه سره دی نو دا په الذين يؤمنون بالغیب کې بیان شو ويقيمون الصلاة او د بدني صورت چې دی هغه په یقیمون الصلاة کې بیان شو چې یاره بدني لحاظ سره هغه منځونه قایموي او مالی لحاظ سره هغه هم کوشش کوي مما رزقناهم ينفقون کم مال چې موږ ورکړی د هغې نه انفاق کوي هغه د الله په لار کې خرچه کوي او یقیمون الصلاة اقامت الصلاة داسې ونه ویل چې یصلون یصلون براتلی شو خو نه یصلون یې ونه ویل چې منځونه کوي بلکې یقیمون الصلاة منځونه قایموي اقامت الصلاة مطلب دا دی چې په خپل وخت باندې منځ کول د هر وخت سره هغه ادا کول هغې ته اقامت صلات وي خشوع خضوع سره په خپل وخت باندې د هر حق سره ادا کول اقامت صلات دی والذین یؤمنون او بیا متقین کم خلق دی دویم صفت یې دا دی والذین یؤمنون او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی بما په هغه څه یا ایمان راوړي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې په تا باندې پیغمبره نازل شوي دي یعنی قرآن مجید وما انزل من قبلک او هغه کتابونه چې ستا نه مخکې نازل شوي دي وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم هغه یقین لري نو دلته د مؤمنانو دوه ډلې په دې آیتونو کې بیان دي یو د مؤمنانو هغه ډله ده کوم چې کفار مکه وو څوک د مکې کفار وو او د اهل کتاب نه علاوه وو نو هغې دپاره یې ویلو چې یاره هغه ایمان بالغیب راوړي اقامت صلات کوي او موږ چې ورله څه ورکوو هغې کې انفاق کوي او دویم نمبر هغه فرقه ده چې هغه اهل کتاب دي یعنې نصاره او یهود دي چې هغې سره کتابونه دي نو د هغې لپاره شرط دا ولګو چې یو خو ستا باندې کوم کتابونه نازل شوي دي قرآن مجیدو په هغې باندې ایمان راوړي او ستا نه مخکې په پیغمبرانو کوم کتابونه نازل شوي په هغې باندې ایمان راوړي نو دغه مؤمنان دي او دغه متقیان دي او په آخرت باندې دا ټول ورسره یقین کوي اولئک علی هدی من ربهم دا هغه خلک دی اوس یې د دې دغه په نتیجه بیانوي چې دا کم خلک دی نو اولئک دا هغه خلک دی علی هدی من ربهم چې د خپل رب د طرف نه په هدایت باندې دي واولئک هم المفلحون او دا هغه خلک دی چې کامیاب دي په دنیا کې هم دوی کامیاب دي او آخرت کې به انشاءالله کامیابي ان الذين كفروا سواء عليهم اوس درته د کفارو ډله بیانوي دا اوس چې تېره شو دا دوه فرقې دا خو د مؤمنانو وې اوس مخې ته د کفارو دغه بیانوي ان الذين بشکه هغه کسان کفرو چې کافران دي سواء عليهم برابر خبره ده په دوی باندې انذرتهم که ته دوی ویرې ام لم تنذرهم او که چرته ته وی نه لا یؤمنون په دواړه صورته کې دوی ایمان نه راوړي یعنی دوی په خپله بدبختۍ کې داسې حد ته رسېدلي دي چې دوی اوس ایمان چې دی د دوی په زړه باندې مهرونه لګېدلي ایمان نه راوړي لکه ابو جهل او ابو لهب صحیح ده که نه نور خو کفار چې دی د هغې هر وخت امکان چې هغه ایمان راوړي خو ځینې بدبخته داسې حد ته ورسي په خپل کفر کې چې هغه د الله تعالی طرف به هغه په زړه باندې مهر ولګي نو ختم الله على قلوبهم ختم الله مهر ولګو على قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې
وعلى ابصارهم او د دوی پستر کې باندې غشاوت پردی دي ولهم عذاب عظیم د دوی لپاره دردناک عذاب دی غټ عذاب دی ختم الله على قلوبهم الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر ولګو نو دوی د حق ویدل کوشش نه کوي وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې مهر ولګو نو د حق خبره اوریدو طرف ته نه متوجي کیږي وعلى ابصارهم غشاوه د دوی پستر کو پردی دي څه مطلب پردی یعنی دوی حق لار چې نه حق لار نه په حق لار باندې د تلو کوشش نه کوي بیان الف لام میم الله کوئی په معنا د دې حروفو ذالک الکتاب دا کتاب چې د لارې با شک نشته فيه پدې کې هدن هدایت ته للمتقین د پرهیزګارو لپاره الذين پرهیزګار هغه خلق دی یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په غیب سره ويقيمون الصلاه او منځونه قائمي ومما رزقناهم ينفقون او دینه چې موږ څور کړی دا غینا خرج کوي والذین واغکسان یؤمنون چې ایمان راوړي هغه کسان یعنی متقین هغه کسان دی یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه سبان دی انزل الیک چې پتا باندې نازل شوی دی پیغمبره وما انزل من قبلك او چې نازل شوی دی ستانه مخکې وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې دوی ایمان یقین کوي اولئک دا مؤمنان هغه خلق دي على هدى من ربهم چې دوی د خپل رب د طرف نه په هدایت دي او اولئک هم المفلحون او دوی کامیاب خلق دي ان الذين بشك کسان کفروا چې کافران دي سواء برابر خبر ادا علیهم پدوی باندې انذرتهم کچرت دوی ویره ام لم تنذرهم او کوي نه ره لا يؤمنون دي دوه سورته کې ایمان نه راوړي ختم الله على قلوبهم الله تعالی مهر لګولې د دوی پزګونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم غشاوة او د دوی پسترګو باندې پردی دي ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره د آخرت کې غټ عذاب دی صدق الله العظیم صدق رسول الله کریم یا رب کریم دې قبول منظور کړي یا الله دې لفظ او معنا زموږه فضل کې چې دا کې نه کرم مجید دې تلاوت توفیق راکړي دې فهم توفیق راکړي یا رب کریم دې هدایت خپل ژوندونو کې اختیارولو توفیق راکړي زموږه معاشره دې قرآن مجید په وجه باندې برابر کړي صلی الله تعالی